د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو سلام او ادب می قبول کړئ. زه داد محمد الکوزی یم او تاسو درنو ته د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه وړاندې کوم. هیله لرم چې خپرونه را سره تر پای شیبو بدرګه کړئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ فرهنګي مجلې ادبي خپرونه کې مې درته بیلابیل موضوعات او مطالب چمتو کړي. د اونۍ مهم او وروستي فرهنګي خبرونه، له یوې مدني فعالې سره د تاوتریخوالي په اړه ځانګړې مرکه، د کرم خان په ملکوتي اواز یو په زړه پورې غزل، د ننګرهار ولایت په اړه د جمیل وصال یو لنډ تاریخي چمتو شوی مطلب او نور هنري او فرهنګي معلومات درته برابر کړي. درنو اوریدونکو، نور مو انتظار ته نه پرېږدم. د روانې فرهنګي مجلې پیل د دې اونۍ د مهمو فرهنګي خبرونو څخه کوو چې دا برخه به درته زما همکار اجمل پردیس وړاندې کړي. محمد طاهر ظهیر وایي د هیواد ټولې تاریخي شتمنۍ او فرهنګي میراثونه د افغانستان په ټولو خلکو پورې اړه لري او دوی باید د هغو په ساتنه کې هلې ځلې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د موزیمونو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې څرګنده کړه چې د هیواد ټولې شتمنۍ، تاریخي ویاړونه او فرهنګي میراثونه د افغانستان په ټولو خلکو پورې اړه لري او دوی باید د هغو په ساتنه کې هلې ځلې وکړي. د خبرونو له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمي، د دغه وزارت یو شمېر رئیسانو، په کابل کې د سریلانکا سفیر او یو شمېر کورنیو او بهرنیو میلمنو پکې ګډون لاره. لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني پیغام د جمهوریت ریاست سلاکار ډاکټر محمد نبی مصداق ولست. په پیغام کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او په دې مناسبت د تاریخي اثارو د نندارتون له جوړېدو څخه په مننې سره یادونه شوې ده. په پیغام کې یادونه شوې چې د افغانستان د زرګونو کلونو تاریخ په لرلو سره د لوی تمدن خاوره ده او د تاریخي اثارو له پلوه بډای هیواد دی. دغه راز په پیغام کې راغلی چې د موزیمونو نړیوالې ورځې نمانځل یو فرصت دی چې زموږ د نیکونو تاریخي اثارو او میراثونو ته پاملرنه وشي او ټینګار وشي چې د نیکونو د تاریخي میراثونو ساتنه د هیواد د هر وګړي ملي دنده ده. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د موزیمونو د نړیوالې ورځې په ویاړ د افغانستان خلکو ته مبارکي وویله او څرګنده یې کړه په 80مې لسیزه کې په هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانستان د ملي موزیم شاوخوا 100,000 تاریخي اثار لوټ شول چې زیان یې د تصور وړ نه دی. هغه زیاته کړه چې په تیرو 20 کلونو کې په ملي او بین المللي هڅو سره د هیواد دننه او بهر یوازې 9,000 اثار ملي اثار موزیم ته راګرځول شوي او دغه راز 10,000 کوچني اثار ترلاسه شوي. محمد طاهر ظهیر وویل همدارنګه په تیرو 20 کلونو کې د لرغونپوهانو د کیندنو په پایله کې 25,000 نوي اثار ترلاسه او راجستر شوي چې له ارزښتناکو اثارو څخه دي. د بدخشان فرهنګیانو په دغه ولایت کې د تاریخي اثارو د قاچاق او د خپلسرو کیندنو په خاطر اندېښنه څرګندوي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس نقیب الله ساقبیار رسنیو ته وویل چې د مۍ 18 د موزیم له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دغه ورځ په بدخشان کې د فرهنګي میراثونو په نامه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان د تاریخي اثارو د قاچاقو او د قاچاق وړونکو د کیندنو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې. هغه زیاته کړه په هیواد کې څه د پاسه 4 لسیزې جګړې د هیواد په اقتصاد، فرهنګ، سیاست او ان جغرافي منفي اغیزه کړي، خو د افغانستان خلک له ټولو ستونزو سره سره د خپلو تاریخي اثارو د ساتنې په خاطر له حکومت سره همکاري کړي. خو د افغانستان خلکو له ټولو ستونزو سره سره د خپلو تاریخي اثارو د ساتنې په خاطر له حکومت سره همکاري کړي. ساقبیار وویل چې د بدخشان موزیم په 1485 کال کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د بدخشان له بیلابیلو سیمو څخه 29 اثار دغه موزیم ته سپارل شوي چې له دې جملې څخه 8 اثار یې په 1499 کال کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې په راتلونکي کال کې د بدخشان د موزیم ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لخوا په فیض آباد ښار کې په 2 جریبه ځمکه کې جوړه کړي. محمد طاهر ظهیر وایي تر هغو چې په افغانستان کې فرهنګي اصلاحات او بدلون رامنځته نشي، هیڅ بدلون به ښه پایله ونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د دغه وزارت له رئیسانو او کارکوونکو سره په غونډه کې د کوچني اختر په مناسبت هغوی ته مبارکي وویله. د خبرونو له مخې په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د تیر اختر په مناسبت د دغه وزارت رئیسانو او کارکوونکو ته مبارکي وویله او د الله جل جلاله له درباره د افغانستان د خلکو په تیره بیا د دغه وزارت د کارکوونکو د عبادتونو د قبلېدو هیله وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بې ځایه لګښتونو په ګډون ځینې ناوړه دودونه او رواجونه او یو لړ نور موارد چې له افغاني فرهنګ سره جوړ نه دي رواج شوي دي.
هغه وویل پخوا زموږ نیکونه راټولېدل او اختر یې د مینې، صمیمیت، سولې، روغې جوړې، یووالي او پیوستون په خبرو او د هیواد د خلکو د ویاړونو په بیانولو سره نمانځه. هغه زیاته کړه چې اوس هم د افغانستان د ویاړونو، معنویت، فکر او فرهنګ د جوتولو لپاره فرصت شته. محمد طاهر ظهیر د ناوړو دودونو د اصلاح او د فرهنګي ودې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت رول مهم وباله او څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې هر فرصت کیدای شي د فرهنګ جوړولو لپاره یو فرصت وي. هغه ټینګار وکړ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې ټولې هلې ځلې باید د دې لپاره وي چې په خپل کار، خبرو او چلند کې نورو ته فرهنګي بیلګه ووسو او تر هغو چې په افغانستان کې فرهنګ اصلاح نشي، فرهنګي اصلاحات او بدلون رامنځته نشي، هیڅ بدلون به ښه پایله ونه لري. همدارنګه په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوی شرق، د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمي او د ګرځندوی مالی او اداري معین عبدالبشیر حکیمي په وار وار سره خبرې وکړي. هغوی هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي وویله او د خپلو اړوندو چارو د لا ښه والي په خاطر د خپلو هلو ځلو ډاډ ورکړ. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین ټینګار وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي کمیسیون د پریکړې له مخې په دولتي ادارو کې د ماسک کارول او د روغتیایي لارښوونو رعایتول جبري دي. هغه هیله څرګنده کړه چې د هیواد خلک په تیره بیا دولتي کارکوونکي د روغتیایي لارښوونو په رعایتول او د ماسک په کارولو سره وکولای شي د کرونا درېیمې څپې ته هم ماتې ورکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري معین د سرپل له والي سره کتلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین د سرپل والي سره وکتل او په دغه ولایت کې د فرهنګي او نشراتي فعالیتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د خبرونو له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین عبدالبشیر حکیمي د سرپل والي قربان مراد او په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو له استازي محمد شاکر کریمي سره په کتنه کې په سرپل کې د یو لړ سیمه ییزو ستونزو او په دغه ولایت کې د فرهنګي او نشراتي فعالیتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ډاډ ورکړ چې د فرهنګي فعالیتونو په برخه کې به د سرپل له سیمه ییزو مسؤلینو سره همکاري وکړي. او د ایران د عامه کتابتونونو ادبي شورا د لالهای دشت برچی تر نامه لاندې شعري غونډه جوړه کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د فرهنګي همکاریو پر بنسټ د ملتونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله او د افغانستان او ایران ترمنځ د دغه شان اړیکو د لا پراختیا غوښتنه وکړه. د خبرونو له مخې د ایران د عامه کتابتونونو ادبي شورا د لالهای دشت برچی تر نامه لاندې د یو شمېر افغاني او ایراني شاعرانو په ګډون او د دواړو هیوادونو د یو شمېر فرهنګي شخصیتونو پښتون شعري غونډه جوړه کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر او په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر امیریان د دغه فرهنګي پروګرام ځانګړي میلمانه و چې د مجازي چینلونو له لارې له دې ادبي او فرهنګي غونډې سره وصل شوي وو. د ایران د عامه کتابتونونو د ادبي شورا منشي تېره اونۍ په کابل کې هغه غمجنه پیښه په ګوته کړه چې پکې د انجونو د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په دې تروریستي پیښه کې ووژل شوي او دا یې یوه زړه بوږنونکې پیښه وبلله چې ډیری کورنۍ غمجنې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د دغه ادبي او فرهنګي پروګرام له برخوالو سره په خبرو کې وویل چې هغه د داسې پروګرام د جوړولو هرکلی کوي. ویل افغانستان او خلک سختې ورځې تیروي، هغوی له بېرحمه دښمن سره مخ دي چې د انسانیت او عاطفي هیڅ درک نه لري. ترهګرو د موټر بم برید په پلانولو سره د سید الشهدا ښوونځي څه د پاسه 250 زده کوونکي وژلي او ټپیان کړي. له دې پیښې څو ورځې وروسته ډار اچونکو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې په یو جومات کې لمونځ کوونکي د چاودېدونکو توکو په چاودنې سره ووژل. دا په ګوته کوي چې افغانستان د ترور، ډار اچونې او افراطیت قرباني دی. بېرحمه دښمن شیعه او سني نه پیژني، ټول له یوې مخې په نښه کوي. ظهیر زیاته کړه ستاسو د فرهنګیانو همغږي له اغېزې خالي نه ده او موږ ستاسو همکارۍ او ملاتړ ته اړتیا لرو او هرکلی کوو. ظهیر دغه راز وویل چې د فرهنګونو پر اساس د ملتونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول خورا مهم دي او موږ د فرهنګي اړیکو دوام ته فوقالعاده ژمن یو او موږ د دا ډول غونډو جوړېدل د خیر ګام بولو او هرکلی کوو. بیا هم ښه راغلاست. اوریدونکو تاسو اجمل پردیس ته غوږ وئ چې د تېرې اونۍ مهم او وروستي فرهنګي خبرونه یې درته وړاندې کړل. تاوتریخوالی د داسې کړنو ترسره کول چې د نورو شخصیت، جسم، مال او روان ته زیان او صدمه رسوي. اصلا تاوتریخوالی د انساني ژوند په بیلابیلو برخو کې په بیلابیلو بڼو شتون لري. درنو اوریدونکو، د اسلام له نظره هم دا تاوتریخوالی یوه ناوړه او ټولنیزه پدیده ګڼل شوې چې انساني ټولنو ته بدمرغي راولي. له دې کبله اسلام د نوموړې پدیدې
د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره یو لړ اصول او لارې چارې وړاندې کړي چې هغه د ژوندانه په ټولو چارو کې د اعتدال، توازن او اسانتیا اصل ته پاملرنه او د خلکو په وړاندې په هر ډول حالاتو کې د داسې چلند او سلوک غوره کول دي چې د نرمۍ، زړهسوي او مهربانۍ څخه برخمن وي او هیڅ ډول افراط او زورزیاتۍ او تاوتریخوالی پکې ځای ونه لري. دا چې د دغه ټولنیزې پدیدې د رامنځته کېدو لاملونه څه دي او څنګه د دغه ناوړه کړنو مخنیوی کولی شو، راځئ چې له هغه له صحرا سادات څخه به یې په دې ځانګړې مرکه کې واورو. نوموړې په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده او د ښځو د حقوقو د تامین دپاره کار کوي. که لومړی راشو دې ته تاوتریخوالی یعنې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې صحرا سادات دی، په ننګرهار کې یو تن مدني فعال یم. تاوتریخوالی یعنې هر کله چې څوک اقتصادي فرهنګي ستونزې ولري، په کل کې دا چې دا تاوتریخوالی په نوم یادېږي. نو د یو چا حق تر پښو لاندې کول، د یو چا هیلې نیمګړې پاتې کېدل، دا ټول تاوتریخوالی دي چې دا ډېری وختونه نارینو په نسبت ښځو ته دا ډېر هغه دي، ښځې دې ته یعنې په دغه تاوتریخوالي کې ډېر متضرره کېږي. تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړله چې د تاوتریخوالي څخه په ټولنه کې ډېری ښځې متضرره کېږي. آیا تاسو په خپل ولایت کې تاسو وویلې چې زه یو مدني فعاله یم، په ننګرهار کې تاسو او په ځانګړي ډول په خپل چم ګاونډ یا کلي کې د داسې ستونزو او قضیو شاهدان یاستئ؟ آیا په خپلو سترګو مو لیدلي دي دغه د تاوتریخوالي قضیې او که نه؟ یو خو ننګرهار چې دا مشرقي زون دی، دلته ښځو دومره حق چې تر پښو لاندې کېږي سړو نه کېږي، ځکه سړیان چې څومره په هر څه کې حق ورکول کېږي ښځو ته نه ورکول، ځکه دوی دا شرم ګڼي. بل دا په کل افغانستان کې چې دا تاوتریخوالی چې دا په هر ولایت کې جلا د خپل د هغې ولایت په مطابق هلته د ښځو په ښځو باندې تاوتریخوالی کېږي. راغلمه دې ته چې تاسو ویل چې په خپل چم ګاونډ کې داسې یو قضیې سره مخامخ شوي. هو، دا زموږ د خپل کورنۍ یو مثال دی، تاسو ته وایم. په همدې تاوتریخوالي کې زموږ د کورنۍ یو غړی و چې ډېر ورباندې پلار یې پابندي کوه، په هر څه کې ورباندې پابندي کوه. ان که دا کور کې 10 دقیقې 15 دقیقې هم ناوخته راتل، دا په مرګ به یې وهل خوړله سي. یعنې یو هلک ته تر دې حده پابندي ښه نه ده. ان هغه دې ته مجبور شو چې هغه ځان وژنه وکړي، یعنې ځان وژنه یې وکړله چې تر اوسه هم د هغې مور او پلار پښیمان دي که نه، چې اوسني حالت ته ګوري هغو پښیماني خوري. نو هغه دا قضیې بیا ډېر داسې حکومت ته راجع شو، تر دې چې حل و فصل یې وشو. یعنې په کل کې ما کاکا ملامت شو په دغه خبره کې. نو داسې تاوتریخوالی بیا چم ګاونډ کې دغه قضیه مې لیدلی وه. او غیر د دې وژنې څخه هم نورې قضیې هم شته، لکه په لرې پرتو سیمو کې، لکه هغه ځای چې اطراف خلک اوسېږي، نو هغو خپل اولادونه تعلیم ته نه پرېږدي. دا تعلیم ته نه پرېښودل دا هم داسې ده لکه د اولاد حق تر پښو لاندې کوي، او لکه هغو ډېر زیات دې ته اهمیت ورکوي. ځمکه شو، ما اوسنی حالت شو، راتلونکي ژوند ته فکر نه کوي، خپل اولاد ژوند ته فکر نه کوي. لکه تربور بازي دغه کیسې پکې ډېرې زیاتې دي. خپل اولاد، خپل شخصي ژوند ته هیڅ هغو پاملرنه نه کوي، چې دې کې هم دو دغه ستونزې له امله، دغه بنیادي ستونزو له امله د اولادونو ژوند تر پښو لاندې کېږي، یعنې د هغو ژوند کې حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. نو دا هم یو تاوتریخوالی ده. په ټوله کې سادات که دا راته ووایي داسې کومې مشخصې تګلارې شته ده چې هغې په واسطه تاسو دغه تاوتریخوالي قضیې یا ستونزې مو حل کړې وي؟ داسې مشخصې تګلارې به کومې وي چې ستاسو په نظر باندې؟ مننه. ما مخکې هم یادونه وکړله، ډېری ځایونو کې داسې ده چې موږ یو مشوره اخلو یا مشوره ورکوو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره. د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره یو خو موږ ښار کې چې ده ډېری خلک چې دغسې ستونزې سره پیدا کېږي، د اسلام په چوکاټ کې او بل قانون په رڼا کې هغه چې ده موږ قانون ته مراجعه کوو تر څو حل و فصل شي. بیا کلی کې چې دا ډېری خلک د جرګو له لارې دا مسله حلوي. بیا هلته هم چې کله داسې یو مسله رامنځته شي، بیا هم تاوتریخوالی په ښځه پای ته رسېږي. په دې چې که هلک ته نسبت هغو ډېر زیات دلته توجه کوي چې دلته د هلک لپاره د تاوتریخوالي مخنیوی کېږي، خو ښځې لپاره ډېر کېږي. لکه د بد مسله شو، ورور چې یو کار کوي پای چې ده په خور باندې کېږي، ورور چې هر جرم کوي سزا یې خور ته ورکول کېږي.
نو دا هم یو تاوتریخوالی شو. خو حل فصل همدا ده چې مونږ ډیری وختونه یا به مشورې ورکوو یا د قانون اسلام په رڼا کې هغه حل وکړو. لکه مخکې ما هم یادونه وکړه دا کوم خلک چې مالداري دي یعنی اقتصادي ژوند یې ښه ده هغو د خپل دغه مالداري یا هم د ښه ژوند زکات دو ورکړي. دلته د ځینې خلکو فقر او غربت له منځه ځي. فقر او غربت چې له منځه لاړ تاوتریخوالی خپله له منځه ځي. خو دلته ډېره غټه ستونزه چې ده اقتصادي ستونزه ده. که چیرې اقتصادي ستونزه نه هیڅ ځای کې تاوتریخوالی نه رامنځته کېږي. اوس لکه خارج په نسبت چې خبرې وکړو خارج کې ولې تاوتریخوالی هیڅ نشته ځکه هلته هر یو کس خپله ځان خپله ساتي خپله ځان ته خپله کار کوي. څو چې 13 کلن نه بره شو بس خپل ژوند د هغې خپل په غاړه ده باید خپله ځان ورسوي. خو دلته چې اولاد غټېږي که زوی د خپله ځان ته کار کوي کورنۍ ته کار کوي خو لور چې غټېږي هغه لکه د بوج په شکل دوی ساتي. خو که چیرې د هلک په نسبت چې ته هم هماغومره حق ورکړل شي نو دلته اقتصادي ستونزې هم حلېږي کورنۍ مشکلات هم حلېږي او په یو اندازه عجلې خپل هیلو ارمانونو ته هم رسېږي تاوتریخوالی هم له منځه ځي. تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د فقر او غربت په ټوله کې د تاوتریخوالي اغیزه به پر اقتصاد باندې سوي او په ځانګړي ډول د ښځو په چارو باندې پر اقتصادي چارو باندې به د خپل هغه اغیزه به یې سوي. د تاوتریخوالي عوامل په ښځو باندې خو دلته یوه خبره دا ده چې که چیرې ښځې دا صنعتي کارونه چې دي دوی کوي دا ډېری ښځې چې سواد نه لري هغو اوس لږ دا مسلې حل شوي هم دي ځکه عامه پوهاوی مسلې ډېر پکې زیاتې شوي دي که بیا هم کم دي خو لږ څه ګزاره کوي. دا ډېری ښځې دي چې هغو ته سواد آموزۍ لپاره کورسونه جوړ شوي دي. د دې کورسونو ترڅنګ دوی ته چې د خامکدوزي موردوزي دغه شیان چې د خیاطي دو درس هم دوی ته ورکول کېږي. خو که چیرې دغه ښځو ته مارکیټینګ جوړ شي او دوی په آزاد ډول شي کولی خپله دغه لاسي صنایع دو بازار کې وپلوري دو ستونزې حلېږي. خو که دوی چې کله دغه شیان جوړی خو بازار کې دوی د پلورلو لپاره داسې خاص ځای خاص مارکیټ نه لري نو دا ډېر ښایسته شیان جوړي خو په ډېر ارزان او په ډېر کم قیمت هغه بیرته بازار کې پلوري. نو دلته بیا د دوی ستونزې هم نه حلېږي. خو که حکومت یا هم د ښځو چارو ریاست دوی ته پاملرنه وکړي د دوی ښځو ډېرې ستونزې د حل کېدو په لاره به روان شي. مخکې هم ما خپل خبرو کې یادونه وکړله چې اقتصادي ستونزې لکه بازار ته چې راوځي دا وړې نجونې هلکان بازار کې خیرات ټولوي پالش کوي بوټان ډېری چې دا لکه پلاستیکي بازار کې خرڅوي یا نور څه خو که چیرې دوی ستونزې حلوي اقتصادي مشکلات یې نه لرلی نو نن به دوی ډېر شخصي مکتبونه کوي یا خیر شخصي نه هم دولتي لیسه کوي حداقل دوی ستونزې حل وي. خو په که چیرې دوی ستونزې حل وی نن د دوی ژوند به جوړ وی تاوتریخوالی به نه وی اقتصادي ستونزې به نه رامنځته کېدل. سهار سادات که دا راته وایي په ټوله کې له دولت او په ځانګړي ډول د ښځو چارو له ریاست ستاسو غوښتنې څه شی دي تر څو په راتلونکي کې موږ د تاوتریخوالي شاهدان نه اوسو؟ په کل کې دا لومړی چې ډېره مهم ده هغه سوله ده. که چیرې سوله رامنځته شي دلته یې ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم له منځه ځي. بل دوی ته عامه پوهاوی باید ورکړل شي سیمینارونه باید ورکړل شي تر څو دوی لا تقویه شي دوی دا کومې ستونزې چې دي دا باید حل شي او دوی ته باید د سولې په رامنځته کېدو کې ونډه ورکړل شي او همدارنګه دوی کومې قضیې چې رامنځته کېږي باید د سولې په لار یا هم د قانون په رڼا کې باید حل شي. او بل دوی ته چې باید دوی ته د تعلیم زمینه لا برابر شي ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډېری ماشومان دي چې بازار کې پلاستیکي خرڅوي یا هم خیرات ټولوي یا هم دا بوټان چې پالش کوي نو دوی لپاره که چیرې د تعلیم زمینه برابره شي سوله رامنځته شي نو دوی ډېرې ستونزې حل کېږي. ډېره زیاته مننه چې له موږ سره مرکې کولو ته حاضره شوې. تاسو نه هم مننه. قدرمنو اوریدونکو له مرکې اورېدو مو مننه. اوس نو د تاریخي مطلب وار را رسیدلی. راځئ چې د ننګرهار ولایت د پیژندنې په اړه له جمیل وصال څخه یو لنډ تاریخي مطلب واورو. د ننګرهار ولایت پیژندنه. ننګرهار د افغانستان ختیځ کې د ختیځ طول البلد 70 درجو او 28 دقیقو او د شمالي عرض البلد 33 درجو 55 دقیقو ترمنځ پروت دی چې د سمندر له سطحې څخه یې لوړوالی 1599 متره او پراخوالی 1914 کیلومتره مربع دی او مرکز یې د جلال آباد ښار دی.
ننګرهار ولایت چې د تاریخي ځانګړنو، اوبو او هوا، میوو، حاصلاتو او طبیعي مناظرو له امله یې د هیوادوالو پاملرنه ځان ته راړولې ده. د شمال لخوا څخه یې یو څه برخه د کونړونو او یو څه یې په لغمان ولایت پورې نښتې ده. د لویدیځ لخوا په کابل او لوګر ولایتونو پورې تړلې او د سویل جنوب خواته یې سپین غر له پکتیا او کوزي پښتونخوا څخه بیلوي. د ننګرهار ولایت ختیځه او سویل ختیځه خوا له ډیورنډ کرښې سره ګډه پوله لري. د ننګرهار د تودوخې منځنۍ کچه په اوړي کې تر 45 سانتي درجو او په ژمي کې تر مثبت 2 سانتي درجو پورې رسیږي. مدیترانه‌ایي اقلیم لري. په ژمي کې د اورښت کچه تر 242 نه نیولې تر 390 ملي مترو پورې رسیږي. د ننګرهار له خوږیاڼو، حصارک، سپین غر او کشمون غره پرته په معمول ډول د ننګرهار په نورو سیمو کې واوره نه اوري. د نوموړو سیمو هوا په دوبي کې معتدله او د نورو سیمو هوا معمولا توده وي. له ننګرهاره د غرونو لړۍ راتاوه ده. شمال لور ته د هندوکش د غره هغه فرعي لړۍ چې د پردم له غاښې راپیلېږي او په ګمبیري دښتې پای ته رسیږي. په همدغو وروستیو برخو کې د کوز، کونړ او کشمون د غره په نامه یادېږي. سویل لور ته د سپین غره لړۍ، لویدیځ لور ته د تور غره لړۍ او ختیځ لور ته د کامې، ګوشتې، لالپورې او له ډیورنډ کرښې ور اخوا د مومندو په سیمه کې د هندوکش هغه فرعي لړۍ پرته ده چې د ختیځ نورستان دیوانه بابا په ختیځ کې د دورا له غاښې راپیلېږي او تر لواړګې پورې غځېږي. سپین غر د ننګرهار تر ټولو مشهور اقتصادي غر دی چې د ننګرهار په سویل ختیځ کې پروت دی. د پیښور ښار د لویدیځ له 40 کیلومترۍ څخه پیل او مخ پر لویدیځ د لوګر تر پولو رسیږي. سپین غر لوګر ولایت او کوزي پښتونخوا تیرا سیمه له ننګرهار څخه بیلوي. د دې غره اوږدوالی 180 کیلومتره، منځنی لوړوالی 3500 متره دی. لوړه څوکه یې سیکارام نومیږي چې 4255 متره لوړوالی لري. د سپین غره ځینې څوکې د کال په زیاتره موسمونو کې له واورو ډکې وي. د سپین غره لمنې ښکلي او ښېرازه ځنګلونه لري. ځینې مهمې درې باندر دره، عبدالخیلو تنګی، پیښې تنګی، مامن دره، کوټ دره، د هسکې مینې جودره او غوښتره، پچیراګام دره، توره بوړه، ګړوکو، څڅوبی، تبۍ او کڅونه دي. همدارنګه تور غر د ننګرهار دویم ستر غر دی چې د ننګرهار له لویدیځ لور ته له درونټې پیل او د کابل تر ختیځ پورې رسیږي. تور غر اوږدوالی هم تقریبا 150 کیلومتره او لوړه څوکه یې 4160 متره لوړوالی لري. تور غر د سپین غر برعکس ځنګلونه نه لري. ننګرهار ولایت له سره رود پرته نور سیندونه نه لري، خو سور رود هم تل بهانده اوبه نه لري. یوازې په پسرلي کې او کله کله د سیلابونو اوبه لري. سور رود د سپین غره له غوربند غاښې څخه سرچینه اخلي. د خپل بهیر په اوږدو کې ورسره له ښي لوري د وزیرو خوړ، د حصارک، ماماخیلو او مرکخیلو خوړونه په فتح آباد کې یوځای کیږي. سور رود له غوربند مخ په شمال بهیږي او تر درونټې لږ ورکوز له کابل سیند سره چې د درونټې له برېښنا بند څخه ننګرهار ته ورتویږي یوځای کیږي. د کونړ سیند یوازې د کوز، کونړ، کامې، ګوشتې او لالپورې ولسوالیو اوبوي ځمکې خړوبوي. ولسوالۍ ننګرهار ولایت 22 ولسوالۍ لري چې سپین غر په نوم یوه ولسوالۍ نارسمي ده. کلتور په ننګرهار کې کلتوري هلې ځلې له پخوا پیل شوي دي او دا مهال ګڼ شمېر ادبي او فرهنګي ټولنې موجودې دي، لکه ننګرهار ادبي بهیر، جلال کوټ ادبي خوځښت، ختیځ ادبي بهیر، د ختیځې سیمې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، رود ادبي بهیر، ناګار ټولنه او داسې ګڼ شمېر نورې ټولنې هم موجودې دي. همداراز په ننګرهار کې د کتابتونونو ګڼې خپرندویې ټولنې هم موجودې دي چې په زرګونه ټوکه کتابونه یې چاپ کړي دي، لکه مومند خپرندویه ټولنه، ګودر خپرندویه ټولنه، مسلم خپرندویه ټولنه، کندهار خپرندویه ټولنه، مازیګر خپرندویه ټولنه، ختیځ خپرندویه ټولنه، همدرد خپرندویه ټولنه، صداقت خپرندویه ټولنه او د ختیځې سیمې د لیکوالانو او ژورنالیستانو خپرندویه ټولنه په
په ننګرهار کې هر کال د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتو څخه ورته شاعران، لیکوالان او فرهنګفال راځي. دغه مشاعره شاوخوا نیمه پیړۍ لرغونتوب لري چې لا هم په هر پسرلي کې لمانځل کیږي. ننګرهار یو ځانګړی محلي موسیقي لري چې د موسیقۍ آلات زیاتره باجا یا هارمونه، دبله، رباب، منګی، ستار او داسې نور دي چې غږول کیږي. له نورو سره یې توپیر د موسیقۍ د آلاتو په غږولو کې کمپوز او شعري فلمونو په انتخاب کې موجود دی. دغه محلي موسیقي ځان ته یو بیل ترتیب او تنظیم لري. د موسیقۍ پیل په مقام کیږي. بیا ورپسې غزل، داستان، چاربیته، لوبه او سروکی ویل کیږي. کله ناکله تر چاربیت یو لوبې وړاندې په یو ځانګړي انداز کې یا قربان په ویلو سره ټپي کیږي. په جلال آباد کې یو شمېر هنرمندان ځانګړي هنري کورسونه لري چې پکې هارمونیا، دبله، ستار او داسې نور شاګردانو ته ورښودل کیږي. د خطاطۍ او تمثیلي ټوټو لپاره ځانګړي کورسونه هم موجود دي. په دغه ولایت کې د افغان فلم یو ځانګړي مدیریت د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې فعالیت کوي. همداراز د سپین غر په نوم د فلمونو یو ځانګړې اداره هم په ننګرهار کې موجوده ده. پوهنه په ننګرهار کې تر اوسه پورې 855 تعلیمي مؤسسې فعالیت کوي چې پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغو زده کوونکو 42 سلنه نجونې دي چې په زده کړو بوختې دي. په دغو ښوونځیو کې 14,000 ښوونکي په دندو ګمارل شوي چې په دې وروستیو کې 300 ښوونځیو ته د سرپناه ستونزه هواره کړې ده. د ننګرهار پوهنتون چې ټول 11,000 محصلین لري او 1500 استادان په تدریس بوخت دي. دغه پوهنتون چې 50 کلنه سابقه لري 14 فعال پوهنځي هم لري چې په دې ډول دي: طب، انجینري، ښوونې او روزنې، ویترنري، کرنه، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، ساینس، ادبیات، حقوق او شریعت. په ننګرهار ولایت کې د یو عالی درمعلمینو ترڅنګ 8 نورې الحاقي هم موجود دي چې زرګونه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. تاریخي ابدات د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودیانو لرغوني معبدونه هستوفي، د بهر آباد سمڅې، چهارباغ صفا، د بابر تخت، راه کلان، شاه فیض الله اغا مزار، نجم الدین اخوندزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټي معبدونه او داسې نور موجود دي. همداراز د ډولکی بابا زیارت، د میاعلی صاحب زیارت، اخوند موسی بټي کوټ، میا شریف، ګردی غوث، سراج الامارات، امان الله خان مزار، پاچا خان او داسې نور مزارونه هم موجود دي. په ننګرهار کې یو موزیم موجود دی چې د هډې موزیم په نوم یادیږي. دغه موزیم د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په چوکاټ کې دی. دغه موزیم ډیر لرغونتوب لري چې د کورنیو جګړو په ترڅ کې څو ځله وران شوی او بیا لږ جوړ شوی دی چې اوس هم ډیره توجه نه ده ورته شوې او کومه ځانګړنه نه لري. د انعکاس راډیو خوږو مینوالو، جمیل وصال ته غوږ وی چې د ننګرهار ولایت په اړه یې درته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. دا و د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې تاسو درنو ته پکې بیلابیل مطالب او موضوعات وړاندې شول. تر بیا چې زه داد محمد الکوزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په پاک رب مسپارم. د الله په امان.